د ملکن پلای سیمه د رقبې او آبادی په لیاز د ضلع د ټولو نه لوی یونین کونسل دی. د دې سیمې ستونزې په ښه شان حل کولو په غرض د اسسټنټ کمشنر سهیل احمد خان په مشرۍ کې په کلاو میدان د یو عوامي عدالت تابع وکړې شوه چې پکې د ضلع د ټولو محکمو افسرانو او د سیمې خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. د سیمې خلکو وار په وار د صحت سہولیاتو نشتوالي، د تعلیمي ادارو بدحالي، د چړات نه تر پلای او د پلای نه بازدره او بونیر پوری د روډ کړکېجن حالت، په مختلف علاقو کې د اوبو کموت، لیویس پوسټ کې د نپرۍ کموالی، د نشي توکو دنده او د کرش پلان نه عام ولس ته راپیښې ستونزې په ګوته کړې. په کومې چې اسسټنټ کمشنر سهیل احمد خان متعلقه افسرانو ته په سختۍ هدایت ورکړل چې د ولس ژوند کې د اسانۍ پیدا کولو په غرض دي زر د زره راپیښې ستونزې حل کړې شي. دا یو دور افتاده علاقه ده، مسایل پکې هم ډیر دي، زیاتره د اوبو سره ریلیټډ د واټر سپلای سکیمز. دلته یو کنسټرکشن دی د یو سکول، د هغې باره کې د هغې کوم کنسرن ډپارټمنټس چې کوم دی د لاین ډپارټمنټ هیډز هم دلته وو. نو موږ به هر ممکن کوشش کوو چې دا مسلې څومره زر حل کېدی شي، د دې د حل کولو به د ډیر زر به موږ انشاءالله کوشش کوو. موږ ته دا شکایت نه راغلی مخکې چېرې دلته کې پوډر والا یا ایس والا دي. نو اوس به د دې مطلب له عمل جوړو انشاءالله چې کوم خلک په دې کې ملوث دي هغه به مطلب د قانون نه ملاتړ څوک نشته، هغه د قانون نه لاندې راځي او باقاعده د هغې خلاف به کاروایي نه کېږي. دلته کې چې کوم پوسټ کمانډر دی، شیګان دي، مورران دي، هغې ته موږ به اوس د دې ځای نه هدایت جاري کړو چې یاره په دې باندې کاروایي وکړي. د سیمې خلکو په کلاو میدان عدالت لګول په ښو ټکو ستایلي او ویلي دي چې د حکومت د دې ګام سره مو ډیر امیدونه تړون لري. باید چې د انتظامیې لخوا یقیندیاني عملی شکل اختیار کړي، نو د عام ولس په ژوند کې به د ډیره حده بدلون راشي. عمران زریاب، خیبر نیوز، پلای، مالکن.